زمونږ شیخ د افغانستان عبدالحکیم مزری صاحب په نوم باندې خلقو ویډیوګانې او تصویرانو پسې روان وایي چې راته ووایي چې یو وابي دی هغه وایي چې زه د رحمت للعالمین آخري مونځ کې رفع الیدینو اثبات درته کوم زه ثابتوم چې آخري مونځ کې رحمت للعالمین رفع الیدین کړي نو زمونږ د احنافو خدا دعوه ده چې رفع الیدین د رحمت للعالمین سنت مستمره نه دي تاسو به کتلي په ویډیوګانې دا بعضې ځان مچان شړي دا لاسونه خوځوي داسې کتلي مو دي که نه او دا چینګ ولاړ یو په یو ځای کې بل بل ځای کې او د ښځو غوندې په سینه باندې لاس یې ږدي او مونځ کې رمباړې وهي دغه بېدینه خلک دي د دوه خپو زناور دي ته وهابیان وایي نو یې ما ته یې وایي چې دا وهابي ثابتوي وایي لاړم ورسره وایي چې لاړم مولا مې چې ممبر کې وکتو په محراب کې ناست و یو غټه بلا ده یو غټ برګې سور رومال په سر اچولې دی د ګیس باتۍ په سر ده وایي ما چې ورته وکته زړه کې مې وایي چې مزري صاحب تا ته چا وایي چې دې بلا پسې راځه خو چې زه یو څو قدم ورنږدې شوم مولا پاڅېدو جومات نه کور ته کړکۍ و په هغې ننوتو وایي زه لاړم کېناستم مقتدیانو ته مې مولا څوک دی راولئ مونږ ته هغه احادیث وښایي چې مونږ هم پرې عمل وکړو وای مولا ته اوس اواز کوي مولا ورته وایي چې زه خو نه کښېنم وای په ور کې ورسره غیمه ده وای دا مقتدیان ورته وایي شرمیم کښېنه ورسره تا چې وې زه ورته ښیم ډېر په خواري وې مولا بار ته راویستو او چې راغی کښېناستې ما ورته وایي تا دا دعوه کړې ده چې رفع الیدین د رسول اکرم مبارک سنت مستمره دي ما ته وایي چې او ما کړې ده په دې خبرو خو مې ملګري خفه کېږئ نه که نه عقیده درته ښیم چې بیا هر چېرته ځئ چې یاد یې درته وایي ما ته وایي چې او وایي ما ورته چې روایت وایه کم کتاب نه دی کم روایت پیدا کړی دی حدیث پاک وایه زه قوي پرېږده یو ضعیف روایت پیش که وایي موبایل یې جیب نه راویسته وایي چې دې موبایل کې دي که نه وای ما ورته چې دا ستاسو علم دی تا خو چغې والې زه ثابتوم سبا به موبایل کې یو هندو بت ته سجده کوي بت ته خدای وایي ته به څه کوې سبا به هندو جوړېږي نو زمونږ دا خلک په دې نه دي موبایلو کې څه وویني وایي د کعبې امام چې داسې دی تاسو دا وهابیان راټینګ کوئ ورته د کعبې امام اته رکاته تراویح کوي چې تاسو کوئ تراویح خو شل رکاته کوي که نه بیا ولې تا اته رکاته کوي په اسلام کې خو تراویح د شلو نه کمې نشته چې نور لس رکاته دی وکړي دا تراویح نه دي دا نفل دی تراویح شل رکاته دي اته رکاته قیام اللیل دی نو دوی وایي اته رکاته دي وایي د کعبې امام چې شل رکاته کوي ولې بیا هغه پسې نه ځي او چې رښتیا وضاحت وکړم د خبرې نو دوی دا مسایل نه مني خو چې خپله پې د الله د خوا نه راټیټه شي بني اسرائیل غوندې خوی دی بني اسرائیل به موسی علیه السلام ته تا نه منو رب دې نه منو خو چې غر به یې پرې راځوړن کو وایي منئ که نه منئ وایي تا هم منو ستا رب هم منو په دی چې راټیټه شي بیا زیارت هم مني بیا پیر فقیر هم مني بیا هر څه مني